نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دا لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دا د یو کم سل بیمارو علاج ده، یو کم سل بیماری. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کمزوري بیماری چې په هغه کې ده کنه نو هغه د هم او د غم نه نجات او خلاصون ده. ګوره دا پریشانی په دوه قسمه وي. یو قسم پریشانی هغه چې دغه سبب او وجه معلومه نه وي. الکه زړه مې خپه دی، زړه مې تنگ دی، زړه ته مې خوشحالي نه راځي. وجه څه ده؟ وجه راته نه معلومه نه، بس زړه مې نه خوشحالېږي. نو دې ته په عربۍ کې هم ویلی شي، هم پریشانی چې وجه نه معلومه. دویم قسم دی غم. غم هغه چې د هغې پریشانی وجه معلومه وي. الله دې نه کې پلار د سړي مړ شي، ورور د سړي مړ شي، بچی د سړي مړ شي، بل مصیبت راشي، دې ته په عربۍ کې غم ویلی شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دا لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه چې ده کنه دا د غم او د هم هغه پریشانی چې سبب معلوم یو هغه پریشانی چې سبب نه معلوم د دې دواړو نه د خلاصي لپاره بهترینه وظیفه ده. لا حول ولا قوة الا بالله. حدیث مبارک کې دې ته د جنت د خزانو نه یو خزانه ویلې شوې ده. دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده، دا لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کم انسان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کم انسان چې د کور نه اوزي او دا کلمات وویلو بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله، دا کلمات وویلو بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان د کور وزي کنه او دا کلمات وي الله تبارک وتعالى ورته فرمایي وای زستا د طرف نظر تعالی کافی یم، ستا د ټولو کارو د پاره زستا د پاره کافی شوما او ستا حفاظت په زکوما او ستا رهنمایي به زکوما. الله تبارک وتعالى ورته فرمایي چې کله د کور وزي دا کلمات ویل بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نو دا ډیر بهترین وظیفه ده. پریشانی در باندې راشي حدیث مبارک کې راځي یو صحابي دی عوف ابن مالک الاشجعی رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغوي د الله پاک پیغمبره یو زوی مې السالم رضی الله تعالی عنه هغه زوی عالم دشمنانو گرفتار کړی دی، دشمن گرفتار کړی دی او بل دا چې په کور کې مفاقه ده، غریبي ده، نو ډیر زیاته خپه یو بل ته مې زوی دشمنان یو بل بل تر کور کې غریبي ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي اے عوف ابن مالک صبر کا وصبر. دویم د الله نه تقوا اختیار کا. او درم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه ډیره زیاته کوي. او یو روایت کې راځي چې دا خپل کور والا ته هم وایا، خپل کور والا ته هم وایا چې د خپل بچی لپاره دا وظیفه شروع کی لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی زمون کر په خپل باندې یو مدغله وسیرب چام ختمه شوی ده. نو حدیث مبارک راځي سالم رضی الله تعالی فرمایي وی موږ دا وظیفه شروع کړه لا حول ولا قوة الا بالله. ورستیر نو چې زوی می د دشمن نه راخلاص شو او چې راخلاص شو د دشمن نه و هم د ځان سره راوستو خو ختم را تختولې و ویرالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا د الله پاک پیغمبر زوی می راغه خو کور کې ډیر زیاته غریبه واغې زوی می د دشمن نه و هم د ځان سره راوستې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایلو چې اے عوف ابن مالک دا اختال حلال دی څنګه چې د خپل سارو سره سکوي دغه شانتي دا ستا ملکیت ته چې سو سره کوي کوه سره. نو غریبي ختم شو او خراغه کوړتا او زوی راغه نو که چېرته پر رشتہ دارو کې د څوک گرفتار وي الله تبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه لپاره دا وظیفه خودلې ده چې لا حول ولا قوة الا بالله دا په کثرت سره کوي، دا په ډیروالي سره وایي. نو دا بهترینه وظیفه ده.